میدان کې په زرګونو خلکو په ډېر شارټ نوټس سره راوتلي وو. د جرګې نه بعد ټولو قومونو یوه اعلامیه جاري کړه. تقریبا 2 میاشتې کمې زیاتې وشولې. عطاالله صاحب د ما سره څنګ پرې ناست دی. یا کوخیل قوم یوه خبره راغلې وه او بیا چې کله کوخیل قوم هلته په درز جومات کې جمع شولو، خبره ده چې مونږ کله ډي پي سي وو، بیا کله مونږ راغللو و اندراج ورته وکړه. د قوم لرو نه وتلو، د خپلو کلیو لرو نه وتلو، اګر چې ویرانو خیمې مو لګولې. هغوی چاره مونږ کوشش کوو چې سبا مونږ 4-5 کسه در ولګو، هر روان به وي انشاءالله په لیار باندې به وي. بله خبره یې دا وکړه چې یاره کوزم دا قوم لکه څنګه په میدان کې ټول قومونه دا قومونه ټول کوزم دي، بس په میدان کې لږ قومیت غالب او په واړه کې لږ سیاست غالب. آیا مونږ دا سوال جواب دا فریاد کوز قوم له او دین او سیاسي اتحاد او غیر سیاسي او منتخب نمایندګانو ټولو له ورسوو چې په مونږ سخته ده او په مونږ تکلیف دی. په دا سخته او په دا تکلیف کې تاسو مونږ سره څه کوئ؟ او بیا ټول مونږ له یو تجاویز دا راکړو چې لکه څنګه په میدان کې یوه غټه غونډه وشوله او په زرګونو خلک پکې راجمع شول، نو که په باړه کې په خیبر چوک باندې یا مرګي مینورس او یا بل متبادل زوی ته کوم په سلا مشوره باندې خوښ کړه، هلته کې هم دغه شانتې یوه غټه غونډه وشوله. نو انشاءالله العزیز چې مونږ له پته ولګي سره باړې او د کوزې الو کې مونږ سره څومره خلک ولګي. په دا کې زه صدر صاحب 3 تجاویز درکوم. یو خو د یونین صدر سره یو ځای ناست دی، دا اوس تېر لیارون چې کوم شوی د شیرین په سرپرستي، زه به فی طور په هغه ټایمه نه وم، نه زه په عمره کې وم، خو تقریبا چې شهباز پلازا باندې زوی مې ته کولاو چې بالکل د سټیج او د دوکان په منځ کې تقریبا 10 میټر فاصله وه، هغه دوکانونه مکمل کړي. نو که په باړه کې امن
کوم چې موجوده وخت په خپل مابین کې د اتفاق او اتحاد